صوبائی عہدیداران دلته کې موجود ماته مخامخ ناست د قومي وطن پارټۍ اصلي اساسه زمونږ د مختلفو مخامخ ناست زمونږ د مختلف وینګز نمائندگان د پارټۍ ملګرو مشرانو عزتمندو زمونږ د دلته کې موجود خپل ټولو مشرانو ته د پارټۍ ملګرو ته او ستاسو په وساطت سره په ضلعو کې مسجد ته پیش کومه عزتمندو په دې ورځ باندې مونږ یو لحاظ سره او که هغه د سټیشن کورونو شهیدانو که هغه د شیرپور د دماکي شهیدانو که هغه نور داسې واقعات چې کوم چې وي په هغې کې زموږ ملګرو چې کومه قرباني ورکړې ده هغوی ته هم سلام پیش کوو بیا سره د هغې ملګرو چې چا د دې پارټۍ په جوړولو کې یو لوی کردار ادا کړی د دې پاین لیکلو کې د دې په منشور لیکلو کې د دې په تنظیم سازۍ کې یو کردار ادا کړی او خپل ژوند نن موږ کې موجود نه دي هغوی ته هم زه سلام پیش کول غواړم خو دې سره زه خپل هغه کارکونانو ته چې په کلو کې په خپل قوم باندې د قومي وطن پارټۍ جنډه لګولې ده په خپل محلې کې په خپل کلي کې په خپل ضلع کې د شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپور د میشن تکمیل لپاره پرعزم دي ولاړ دي په مختلف مشکلو حالاتو نه تیر شو د ډېرو مشکلو باوجود د خپل پارټۍ نه ونه خوځېدل هغې ټول کارکونانو ته سلام پیش کول غواړم دا نن ستاسو برکت دی عزتمندو نن نه شپېته کاله مخکې شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپور د سیاست په میدان کې قدم په دې سوچ سره په دې خوب سره شروع کو چې هغه یو داسې پاکستان غوښتلو چې هغې کې پښتون ته خپل حقوق میلاو شي پښتون ته ښه ژوندون میلاو شي او هغه ته د ترقۍ لپاره سهولیات میلاو شي شهیدي وطن په هغې حوالې سره نن نه شپېته کاله مخکې د پښتنو لپاره اواز اوچت کړو ظالمانو هغه موږ نه واخیستلو شهید یې کړو خو نن چې زه دلته کې دا ګڼ شمېر ملګري وینم په ضلعو کې ګڼ شمېر ملګري وینم نو زه دا یقین سره ویلی شم چې په بدن خو هغه موږ سره موجود نه دی خو د هغه سوچ او فکر موږ سره نن هم ژوندی دی د هغوی د شهادت نه پسته ملي رهبر یو ډېر مشکل سفر شروع کړو په هغې کې ډېر کاله جیلونه یې تېر کړل
د مارشالاګانو مقابلې وکړې، د مختلفو مشکلاتو نه تیر شو، او چې بیا موقع ته میلاو شوه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور د مشن یې ته بجلي خوب سرته رسولو لپاره د قومي وطن پارټۍ دا پلیټفارم جوړ کړو چې پښتانه رايوځای شي. نن عزتمندو راځئ چې دیارلسم یوم تاسیس باندې دا عهد وکړو چې دلته کې ناست هر ملګری، دلته کې ناست هر مشر یو ملي لیبل جناب افطار احمد خان شیرپور دي، او د دوی دا کم جدوجهد چې دی، دا کم قربانۍ، کم موږ لپاره موږ ضایع کوو نه، موږ به راپاڅو، د هغوی هغه کارنامې، د هغوی هغه خدمت چې دی دا به ژوندی ساتو، دا به تاسو باندې ده، دا به هر کارکوونکی باندې موږ باندې فرض دی. دې لپاره به ملګرو دلته کې ناست زما د ضلعې د تنظیم ملګري چې دي هغوی ته دا درخواست کوم او وډومنئ چې تاسو راپاڅئ، جرګې جوړې کړئ. دې وخت کې 14 کالو نه یو پارټي په موږ باندې مسلط شوې ده، څلور ځله یې وزیر اعلیګان بدل کړل. ما نه مخکې فایزه بیبي هغې طرف ته اشاره وکړه، خو زه دا ډېر غواړم چې یو ځل به یو انسان غلطي وکړي، دو ځل به انسان غلطي وکړي، خو په درېیم څلورم ځل باندې خو چې هغه کس چې کوم دا انتخاب کوي د هغه په اهمیت باندې بیا شک کېږي چې بھائی ستا انتخاب ټیک نه دی. عزتمندو 14 کاله نه د تبدیلۍ اواز اورو، خو زما د غریب په ژوند کې تبدیلي رانله، زما د مزدور، زما د کسان په ژوند کې تبدیلي رانله، زما د ځوانانو په ژوند کې تبدیلي رانله. نن هم زما ځوانان 12 کاله، 14 کاله، 14 کاله سبق ووایي، محنت وکړي، ډګرۍ ورسره دي، خو روزګار ورته نه میلاوېږي. هغه 1 کروڑ 9 کروڑ والا واده خو زما خیال همداسې پاتې شوه. نن عزتمندو نن به دا عهد کوو چې د پښتنو که نور څوک تپوس کوي او که نه کوي، د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور ملګري به تپوس کوي، د ملي رهبر جناب افطار احمد خان شیرپور کارکنان به تپوس کوي. دا وعده راسره کوئ. زما د ضلعو ملګرو ته دا درخواست دی چې نن نه به جرګې جوړو، ګرځو به او ټولو پښتنو ته به وایو چې که ستاسو څوک نور څوک تپوس کوي او که نه کوي، قومي وطن پارټي د اسمبلۍ نه بهر به ستاسو تپوس به کوي، به ولاړ به یې تاسو سره. مونږ د اقتدار وږي نه یو، مونږ د اسمبلو د سیټونو وږي نه یو، مونږ خپل کام سره ودرېدل غواړو، مونږ خپل اصولونو سره ودرېدل غواړو، مونږ د خپل د اتلانو په لارې باندې تګ وغواړو. دا هغه پیغام دی. دې لپاره به زما دا درخواست وي چې دا ستاسو نه بغیر به نه کېږي. هر یو کس په خپل په دې کې برخه اچوی، هر یو کس په خپل حصه راسره اچوی، راپاڅئ به او دا لاس د ملي رهبر جناب افطار احمد خان شیرپور به مضبوطوو. داسې به کوو که نه؟ داسې به کوو که نه؟ تکبیر! قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپور، حیات محمد خان شیرپور. زه خپل تقریر په دې یو څو نارو ختموم. قومي وطن پارټي زنده‌باد! قومي وطن پارټي زنده‌باد! شهید وطن حیات محمد خان شیرپور زنده‌باد! شهید وطن حیات محمد خان شیرپور زنده‌باد! ملي رهبر جناب افطار احمد خان شیرپور زنده‌باد! ملي رهبر جناب افطار احمد خان شیرپور زنده‌باد! کارکنان قومي وطن پارټي کارکنان قومي وطن پارټي زنده‌باد!
डेरा मदन जी सिकंदर खान को जम्मू पंगड़ों के असर आवाज चुका तो यो खबर को मजी दा चिन्नास थी नुदा दा हयात खान शिरको मलगरी नदी बल्कि दा पखपत जात के दन चिकन देदा को हयात खान शिरको और आफ्ताब खान शिरको दिला तासो कारकुनान तो दरखास्त न करे जी तासो बा हुक्म करे अगर हुक्म से था तो सोच चिकन देना का जरूर कर दे इंशाल्लाह सो जो करार द दुना नूर मके तता से एकदम पयोजे में जगने چې دونه وطن شوی چې زموږ درېدنه به هم ګرانه وه او ستاسو غوږونه به هم دغه شي دا درېیم قرارداد زه مخې ته एकदम معیشت کی بہتری کے حوالے سے وفاقی حکومت کے تمام تر دعوے جھوٹ کا پرندہ ہے جب تک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا تب تک تمام تر دعوے بےمانی ہیں پاکستانی عوام پر قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کے نیچے سانس لینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی جھوٹے وعدوں نے وفاقی حکومت کے تمام تر وعدوں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے قومی وطن پارٹی کا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت فوری طور پر بجلی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خوار کمی کر کے عوام کو ریلیف دے قرارداد نمبر 4 قومی وطن پارٹی کا یہ اجتماع محسوس کرتا ہے کہ زم اضلاع کے ساتھ وفاق نے جو وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے زم اضلاع ہر قسم کی ترقی اور خوشحالی سے محروم ہے قومی وطن پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ فاڈا میں فوری طور پر آئینی قانونی اور ترقیاتی عمل شروع کر کے وہاں کے عوام کی احساس محرومی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ان سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں